زما نوم جان سید دی او زه ایډیشنل اسسټنټ کمشنر 1/400 یم. روزانه کاروایی کوو د دې ګران پروشو خلاف، د لو کوالټي لو سټینډرډ سیزونو خلاف موږ روزانه ریډ کوو. نیسه ته لاړم چې دې قصاب زما وکتو دا څاروی ځوړندو، نو ما ته خو د هغې نه اندازه ولګي. هغه خلک ته مې هم خبرې وکړي چې خدای موږ دا تاسو څه اخلئ؟ دا د 3-4 ورځو څاروی دی، بچی دی. ډاکټر صاحب د راپور مطابق دا د 3 ورځو بچی دی، دا مړ شوی دی. چېرته زمیندار ته یا فارم والا ته راوړی دی دې قصاب ته. دی دا کوم دا 3 پیسه چې کوم دي 2 پتونان او 1 لاس دا مال د په دې هلک باندې دا 7.5 کیلو نو د 7.5 کیلو وزن کټی دی، دا چیلې نه دی. زه ډاکټر صدیق ګل خبرې کوم، انچارج اسپتال ویټرنري اسپتال 400. د منګه برای نام غوښه استعمالو، صرف سور رنګ وګورو یې نه وګورو موږ یو دا قصاب هم دی او دا غوښه هم ده. نان ټیکنیکل خلک لګیا دی، یو خو زیات هیپاټایټس بیماران دي، په کار چې په هغې باندې چیک اپ سړی وساتي. دا نننی کیس سپیشلی ود د کایندنس آف دس اسسټنټ کمشنر 400 دا د 3 یو عام رواج چلیږي چې فارمر وایي چا چې فارمونه دي چې لکه منګه کټیانو له پی څومره ورکو او هغه منګه ریس کو، هغه څومره خرچه چې په ده راغلي نو په کټي باندې لکه هغه پیسې موږ له نه برابرېږي. په دې وجه دوی چې کم بچي پیدا شي پرشلي په 2 په 3 ورځ باندې دی دا واخلي او د چیلو یا دغه غوښې سره مکس کړي او خلکو له ورکوي په 700 او 800 روپیو. خلک ښه په خوشحالۍ باندې وایي نرمه خوږه غوښه ده، او حالان کې دا یو غیر انساني دغه دی. دا میډیکل اصولو کې بالکل پروهیبیټډ دی. داسې دی لکه چې مرداري منګو. مې خو کاروبار کوم، خو بس قرارداد شو غریبانان چې به دا کار مو پرېښه. اوس بل سره جدي اړیکې نه چې به موږ زیاتې نه خرڅ کړې په نغ باندې. دا بس 300 روپۍ مو چې علو خلک دا غلطي کړې دی که نه دی چې کچه څاروي هم حلال کړی دی؟ غلطي دی. ها نو غلطي سزا خو بیا ته میلاویږي؟ ولې نه خو جي زه خو پردی مزدور یم، کارې یاره چې لا کم زه خو مزدور یم، کم کسې چې راوړي یاره دغه 1500 روپۍ پکې به دغه پیدا وي دونه نی چې کنې بله مونږ سخوندرې وایي خرڅولي چې مونږ پوډ والا ونیولو دا پرچم دی. ما ته یې وویل چې یاره چې په 300 نه زیات مه خرڅوي. خیال دی دا دی نه بله زه په 11 تاریخ باندې پرچم 1500 روپۍ پکې